الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدقت يا رب العالمين. دیدنا سورة الفرقان شروع. سورة الفرقان ویلشی فرقان ویلشی فرقون کی دا حق او دا باطل فمنس. دا قرآن دا سی کلام دی چی دا فرق کی دا حق او دا باطل فمنس. تسمیت الکل باسم الجز. ربانی آیات کی دا غنوم راغلی در بزدی لولی در کل سورت منتلی اغا سورت الفرقان. اللہ رب العزت فرمائی تبارک الذی برکت والا لہذا ذات. عام طور مفسرین معنی کئی برکت ورکون کی یا تعظم و تکبر و تعالی. برکت والا لہذا ذات نزل چی نازل کړي دي. نزل ویل شي ټوټي ټوټي ټوکړي ټوکړي چې ټوکړي ټوکړي نازل کړي دي القرآن قرآن لرا چې برکون کې دي د حق او د باطل په منځ کې څه شي دي قرآن نازل شي. او یا تبارک الذی تفسیر حسینی کوم چې پارسه والا دي اغي ترجمه خپل کړی دا وی هما برکت از اوست وی ټول برکتونه چې دا د چا د طرف دي دا د الله د طرف دي. الذي هو الله نزل الفرقان چې ټوکړي ټوکړي نازل کړی دی قران پاک لره. ټول قران په یو ځای باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نازل ټوکړي ټوکړي دا وجه د تعظیم او د عزت د قرآن او د وجه د اسانوالي په مؤمنانو باندې ټول احکامات په یو ځای راغلي. بیا مسلمان بنده ته ګرانه وه ځکه نوی ایمان نه راوړي. الله وایي علی عبده په خپل بنده باندې کم بنده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا على عبده. الله انما انا بشر مثلكم يوحى الي. پیغمبر دا ورته وایا چې زستاسو غونډه یو بشریت نو بشریت کامل و انسان د زوستا هغه ته نه رسول دی د خو د رسول و انسان او نور دی خو په مقابله د تیارو رڼا ده او رڼا ورکوونکې نو علی عبده په خپل بنده باندې لیکون دپاره د دې چې شي للعالمین د ټول عالم دپاره نذیرا یره ورکوونکي څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دي چې دې وګرځي د ټول عالم دپاره یره ورکوونکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه نه ویروي. هغه درته ووایي چې مونځ دې ونه کړه نو به یې جهنم کې به سوځي. هغه درته ووایي د مور او پلار حق دې ادا نه کړه دا سزا ده. هغه درته دا ووایي د بچي دا حق دې ادا نه کړه دا سزا ده. هغه درته ووایي د بل چا حق دې لاندې کړه دا سزا ده. هغه درته ووایي معاشره کې د اصلاح کار ونه کړه د خرابوالي کار دې وکړه دا سزا ده. نو چې کومه خبره کوم ویرول دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي او فاستغنوا ليكون للعالمین نذیرا. او یا دا قرآن پاک چې دی دا د دې لپاره نازل کړی دی یکون للعالمین نذیرا چې دې خلک له ویره ورکوونکي
بل کلام نشتا کلام مقدس ویل کمتر وایا هو به هنر وایا چې جبه لویه لري هغو ته خر وایا ولې خبره داسې ده قرآن موږ وایو دا اجمال دی او تفصیل په قرآن په احادیثو کې دی بیا ته وګوره احادیث هم چې دي هغه مختصر دي دومره ګڼ ممکن دي کیسې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوتیت جوامع الکلم وی ما ته جوامع الکلم راکړل شوي جوامع الکلم څه ته وایي یو معنی یې دا ده یو مطلب یې دا دی چې خبره دومره وي او مفهوم یې دومره وي خبره معمولي خبره وي بلا معنی پکې پرتې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلی دی البینة علی المدعی والیمین علی من انکر یو حدیث کې راځي بلکې راځي علی من مدعا وی گواهان په هغه کس دي عدالت کې کیس ته لګیا دي گواهان په هغه کس دي چې کوم کس هغه دعوه وکړي چې کوم کس دعوه وکړي چې دا سیس زما دي مثال په تور چا دعوه وکړي چې دا کتاب زما دي هغه بیا گواهان راوړي چې چا نه دی غشتي چې چا مخکې دی غشتي یا لازمه کا زما ده وغیرہ والیمین علی من انکر او قسم په هغه کس دی چې هغه انکار کوي مذکورا دعوه چې چا وکړه نو باندې عدالت بدلوي گواهان راوړي څومره په دنیا کې کیسونه دي څومره چې کیسونه دي بس هر معامله دی حدیث کا معنی تکوا د دنیا ټول کیسونه بنیادی قانون ورته چې دا یو حدیث وړو کې شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوتیت جوامع الکلم اوس دا نشته غواړي خان دا چې زمونږ کوي چې یو کس دعوه وکړي او د سر گواهان نشته یا د سر گواهان نشته دې کمزوري د نو بس بل په قسم وګړي هغه د بګینه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې گواهان نشته گواهان په درو یو څه بس بیا دای کاروایی خپل قانوني تحقیق ته وشاته ورپسې د پوس کوي علاقه کې ګوري چې دا رسول دی وغیرہ یې پلي کیږي اوس کله سره گواهان نشته نو الیمین علی من انکر بیا په دغه نور کیسې نشته چې دا په ځو په علاقه کې ډېر بزرګ انسان مماجر ته دروغ نه ویل نه بس بیا هغه قسم خو هغه ویل ته قسم بس خبره ختمه یو حدیث کې دا قانون څومره لوی کیسه راوړل نو قرآن لیکونه نو ما درته وویل چې دا قرآن داسې کتاب دی خبره به په آیات کې وړه راغلي خو په هغې باندې لوی مطلبونه حل کړي ګوره قرآن داسې کتاب دی ته چاته ووایه فرعون نو خوله مې درته رسول وایي چې دا ته زه فرعون ښکارم د لوی نبي ظالم دی ولې چاته ووایي نمروده یا بل څه وایي خو قرآن کې چې د فرعون لفظ وی نو ګوره دا د خدای پاک په عقید کې کېدل داسې کتاب دی برکت والا کتاب تبارک نقص ګوره او شفا د ظاهرا او باطنا ستا د ظاهر مرضونو شفا ده او د باطن دپاره چې ستا کوم امراض دي خو چې ته ځان په قرآن برابر کړي موږ څه کوو موږ قرآن صرف د بل دپاره استعمالوو قرآن موږ صرف د بل دپاره استعمالوو قرآن صرف د جګړو دپاره استعمالوو قرآن صرف په بل باندې د پټکولو لپاره استعمالوو اگر که زه به ډېر په غلطه یم خو زه به قرآن ځان ته نه مخې کوم چې وایي زه به کې سره علم زما لپاره دا هدایت دی زه نه د دې بل لپاره دا هدایت دی د بل د پټکولو لپاره بس وړوکي کلیپ جوړوه په بل یې ورپټ کوه د یو علاقې خلک راله په بل یې ورچوه د بل هغه راله په یو قوم راله په بل یې ورچوه بل قوم راله په بل یې ورچوه او یو بل پسې کمزورې مضبوط دي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمال لوی لوی د لوی درجو خاوندان چې ظاهرا بجامه ده علمیت پرته وي هغه هم یو بل ته داسې کنځلې کوي ته باریان شي چې الله دې پوهه کړه داسې وما درته ما پرون دا خبره وکړه مثال په توګه زه دې ووندې الحمدلله زه پرې فخر کوم خو د دې دا مطلب نه دی چې بل کس هغه د بل مسلک سره تعلق لري
نو زبا هغه ته وایي کنځلې کوم نه علمي اختلاف زه کولی شم ودرېږم ورنه کنځلو سره زما سوی بدو ردو سره زما سوی اوس خبره بدو ردو ته اړېدلې دا خو مذهبي طبقه فردي عذاب کې ښه دی ټول نه باید اخوا سیاسي طبقه په دې عذاب کې ښه دی چې خپل نظریاتي اختلاف نه بس ذاتي اختلاف او دا تباهي ده د مسلمانانو چې دا جنګ به بیا دا به داسې ووري چې دا بیا نه به دا به هر کور ته لګي دا به په هر قوم کې دننه بیا ډلهییز فرقهییز دا به ژوند دي او دا په قومونو کې هم روان ده رسته رسه قوم په دننه قومونو کې تقسیمېږي قومونو کې تقسیمېږي لګیا دي چېرته وړوکي چېرته او یو جماعت مثال په توګه دیوبندي دی دننه بیا به دیوبند کې تقسیمېږي خو سیاسي هم رسته رسه تقسیمېږي پټ ملکونه دی چېرته یو څو پارټۍ زموږ څنګه دي الله دې معافي ولې قرآن مونږ شاته او رسول دې نه مونږ برکت نه حاصل والله وي اوس مونږ برکت څه دی حاصل مونږ دې سره دا برکت حاصل چې کاکا مې مونږ سره اواله دوه درې ختم او بازو کدا په ختمونو کې د خدای بلګي ټول عمر چې سړی ویني قرآن ته نه نږدې شوی قرآن ته بطور د الله د کلام نه کتل بطور قانون ورته نه کتل سپکه ورته کتل هغه مخته باندې چې خدای کلام ته سپک پوری او زه ولې بیا قرآن وړم اول خدای دې تاسو ته چې دا کیسه څنګه ده او بیا به زه ولې وړم او قبر ته بناست چې خدای پاک خیر دې سپک کته خو زه ته وبخښه هم څه خبره ده اوبله سو په لاره ګټه دا تانیدار دی راټینګي او د سروپې غری شانتي ورکړه چې ورسره جوړلې کوړو کې شانتي چې درته ونی چې چا کړل لازم راوړي تانیدار دی په لاسو په نه ماکو او د قرآن د ګون سپک او د وری بیا باندې نه قرآن د درونو وګوره چې خدای دې درون کی دین ته درونو وګوره چې خدای دې درون کی د دنیا کار کا واسطه ټول خلک باندې نشي جوړېدل ټول خلک په پیران نشي نه خسړیا کوي خسړیا کوي دبل حق ايو کدا چې کوئی دبل حق الله دې مدد تبارك الذي بركت على ذي همزات نزل الفرقان نازل کړي دي فرقان لرا على عبده فقبل بندبان ليكون دباردا جشي للعالمين دباردا عالم دبارا دي جدا قرآن شيادا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شید عالم دبارا نذیرا میر ورکون کی الذی دا قرآن ها کتاب دی لہو جدا الذی دا حفظات دا اللہ رب العزت لہو جدا دبارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانون دا والارض و دزمکی دا ولم يتخذ ولدا او نید گرزولی بچی ولم یکن له نشتید دبارا شریک سوک شریک فی الملک بادشاہی کی اللہ دا سی ذات دی بار بار دا خبر توحید برازیان اللہ دا سی ذات دی چاگلرا بل بادشاہ نشتا بزمکا کی باسمانونو کی ولم يتخذ ولدا او بچی نید گرزولی دا اللہ بچی نشتا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم يكن له نشتد دبارا شریک سوک شریک فی الملک بادشاہی کی وخلق و پیدا کردی کل شین ہر یو سلدرا فقدره نو بس اندازه کردی لرا تقدیرا اندازه کولو سرا فقدره نو بس اندازه کردی لرا رزق اندازه کردی لرا عمر تقدیرا پا اجل و پنیٹیر کردی سرا کاکا تلا پیدا نبی تلا بچنتا پیدا کی دی اللہ تعالی ہر سولی کردی دار حدیث وزن پیشن گویانی دی وغیرہ بحث پکیو کرتے خو زمان دا پرویز کاکایا وغیرہ دی رو لگی مگوی چی تقدیر نشتا ولی نشتا ویداد عجمیان اخبری کسی رضان حدیث جوڑ کری ایزان تحت قرآن دی مکسر قرآن بسن علیکہ اللہ ہوئی فقدره تقدیرا خیر دا ہو ځان لا نو الله رب العزت کوئی چې ما تقدیر جوړ کړی ما ګرځولې هغه څنګه د حاجم کیسې دي وې دا هو په صحیح سته کې راغلی قرآن کې وډارې نشته نو صحیح سته کې یو کتاب صرف مسلم شریف دا عربي لیکلی نور دا پنځه کتاب چې زموږ د مسلک یعنی د اهل سنت والجماعت متفق چې کوم دي شپږ کتابونه ترتیب ورکړي د احادیث ویډیو
هغه کتاب پنځه کتاب دا عجم لیکلي دي چې دا ذهن کې الحمدلله دا موږ د خدای پاک یو دا مطلب چې دا حواله دی یو کتاب پکې صرف عربي لیکلي نور هغه ډېر خدمت کړی د دین یو خدمت هغه عرب او غیب خو بنا را باندې کړی بیا د دې خدمت ترکانو کړی خو بنا را باندې کړی او بیا د دین د خدمت هغه کې ستاسو ناسه خو دنیا کې یو د خلکو اختلافي ذهنونه ویلا تاکي طرف ته وزیدار نه تاسو په دې کې په نقشه نظر مواجه حالات هم وګورئ نو چې کوم د پکم اعتبار ولا راځي د ظاهر په اعتبار راځي د سر نه وختونه واده تر دوه پورې د ګیر په حساب راځي د پټکی په حساب راځي د سنت په ظاهر اعتبار او که عملی ژوندۍ کې نور راځي نو په دې خطه کې کوم چې دا یادېږي یعنې تور پسې نو په خراسان د وړو کې ځای نه شو د ډېر وړو کې ځای نه کوم چې کوم ځای پاتې شو دا یې بیا خور شوی هغه ډېر کم ځای خو چې هغه ځینې کوم ځایونو ته تللي دي نو په دغه خطه کې اسلام پوخ پاتې دی دا پوخ او د دې نه پس بابا د شاه منصور صاحب وایي د دې نه پس د دې واپس بیا وایي ته دا هغه مه کوه چې ټانکې به اسلام راوړي ډیګرې به اسلام دا لږه ګرانه خبره نو اندازه کړی دی لره په اندازه کولو سره نو هلکه که عربو لیکلي دي که عجمو لیکلي دي ټول کتابونه د هغې سند دی راځي کتابونو کې وایي که چېرته سند نه وي نو دې دین کې به هر چا د ځان نه خبرې کوي بیا به د لیلا مجنون هم د کتاب کیسه جوړه چې دا هم حدیث کې راغلی دی نه سند دی وایي پلانکي حدیث ورته یو راوي حالات دي دې دروغجن دی په دې رښتونې دی دې چې دی په تصوف کې څومره او دې چې دی نو په بله یې په یو ټکي راغلي کړی شوی واتخذوا والشكوى لدينا واتخذوا بنسلني من دونه ما سوى الله آلهة خدایان لرا داسې خدایان لا يخلقون شيئا چې پیدا کول نشي کول چې پیدا کول نه کوي دي داسې خدایان ځان جوړ کړي دي چې هغه پیدا کول نه کوي نو یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله ایمان یې راوړ ورته وایي ایمان یې مخکې راوړ بیا ورته وروستو خبره کوي وایي ما چې ایمان راوړم مدینه منوره کې کړه مکه معظمه کې نو بیا ورته وروستو خبره کوي یو بېله داسې کار وشو چې زه به تلم ښکار لوي زمونږ د ملګرو ګروپ نو موږ به هغه ګروپ کې ښکار وایي چې کله به لاړ نو ښکار به موږ ځان ته له تانګوانو لګول چې ښکار به موږ بیا به هر کس ښکار خپلې خیمې ته راوړم خو چې کله به واپس راتلو نو ښکار به موږ اجتماعي راجمع کړه که چا به ګړو او که نه ښکار هغه به پکې ومت کوي څه به چې چا به ښکار کړو کیسه به ټول یو شان ترسېدل وایي یو پېره زه لاړم ښکار وایي ځان سره به موږ خپل خدایان وړکانو ته چونکریکانو ښکلې به راته مېلو شي هغې ته سجده کوله وایي یو پېره مې ځان سره وړو وایي چې ومېړه زه واپس رالم وایي هغې ته به مې عبادت وکړو پوجا پاټ وغیره به وکړو موږ به ترې بیا لاړو هر چا به خپل خیمه کې هغه خپل خدای کېږدي وایي چې موږ ترې لاړو وایي زه چې واپس رالم نو زما هغه خدای لوند و د هغې هغه وچ ما چې دا پکې داسې نه وایي زه پوه نه شم وایي په دویمه پېره بیا چې موږ له څه وخت پس ښکار له لاړو نو بیا هغه دماغه چې واپس رالو نو هغه خدای لوند و او د نور هغه وچ د هغه په اصطلاح وایي هغې ته مې وایي چې یاره زما دا خدای به لاند وي نو اوس زما دا ذهن وایي ما وایي چې دی به دې ځای نه الوزي دی جوړدل شته د لا ګرمي نه دی به لامبلو ته دی جوړدل که د نور د خدایان لاس وایي ما ورته چې هلکه زما دا خدای جوړدل وي ښه وایي په دویمه پېره هم دغه وایي په درېیمه پېره داسې کار وشو چې دې دې ملګرو ته مې چې تاسو ښکار له وځئ چې مونږ له ښکار له بیا لاړو زه دلته پټ کېږم وایي مونږ به چونکې تانبو به یو ځای لګو د هر چا ځان ته له تانبو زما هغه به چې کوم ځای هغه چېرته ډومبړ یا څه خوند دغه شته وایي هغه تانبو ته راته زه اوس د لرې نه ګورم وایي د ګاډۍ د پاسې اوچتې کړم اتیازې یې وایي ما یې راشه وایي چوکه راسره وایي راواغېشته دې کاڼي ته مې ښه ونیسلې چې ومې بیا مې چې به ده خو ځان ستړی نو ملګري مې په ځای پرېښود صاحب دا له رالم بیا مې ایمان کړم الله ربالعزت وایي چې دې دا نیسلي واتخذوني نسلني من دون او یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زما د وړو خدای د څه د وړو یو پېره وکړو یو پېره وکړو موږ سره یو چا سره کې بابا او هغه وایي چې ایسته مې هغه واخله او د هغې نه مې ځان ته روټۍ پخه کړل او بس هغه مې وخوړل واتخذوا بنسلني من دونه ما سوى الله تعالى آلهة خدایان
لرا لا يخلقون شيئا اغي پیدا کوي نه سلرا وهم يخلقون وحالات چې اغي پیدا شي نو دا باندې معلوم سي بداغي نه پیدا کوي سلرا دوی مجهول ده وهم يخلقون وحالات چې پیدا شي دي هم ولا يملكون غمالکان دي ينقسم تخبر ځانونو د بارات ورن د نقصان ولا نفع ولا فائده ولا يملكون غمالکان دي موتا د مرګ ولا حیاتا او نه زندګي ولا نشورا او نه د باس بعد الموت اغیدا نشي را باسو اغیدا د مرګ نشي درکول اغیدا د ژوند نشي درکول دا څوک الله وقال الذين وایها کسان کفروا چې کافران دي نو په دې صورت کې شپږ اعتراضات دي په قران پاک باندې کافران دي او دا غي جوابات وقال الذين وایها کسان کفروا چې کافران دي ان هذا ندی دا قران عظیم الشان الا افک مگر افترا دا مگر دروغ دي افتراء چې جوړ کړی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم واعانه او امداد کوي د علیه بدی باندې قوم آخرون بل کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو غلام کې ناستړي نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن ته ځان نه جوړ کړو یا بلکې هغه دانکی کس جوړ کړی دی دا نه وره نو یې ته بیان حالانکه هغه کس عجمی الله رب العزت دا وزیر عربی ده بل ځای کې راغلی نو الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ان هذا ندی قرآن الا افک مگر درو افتراء چې دې له جوړ کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واعانه واعانته امداد کړی د علیه بدی باندې قوم آخرون بالقوم فقد جاءوا صلاوا الجزاء شو فقد جاءوا بس یقینا دي راتک کړی دي ظلمن ظلم کا وزورا اے ظلم کړی د ظلم درو کوي وزورا او درو وتا یقینا دي راتک کړی دي ظلمن په ظلم سره وزورا او په درو سره الله دې په درو راتک کړی دي وقالوا وایدی اساطیر الاولین دا کسی دي دا ولنو اکتتبها چې کړی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو خبر ته پته وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکل نشي کولی دا معجزه ده او دا صفت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دای په ذات کې صفت ده او کومه تعالی لیکل نه لري زموږ لپاره غیر دی ها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت ده چې کافران په اعتراض په قران لیکي اکتتبها لیکل دي لرا دي نبی غیبوی لیکل دي لرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیبذل لرا تم لا نستلشی املا کولشی علیه مخددتا مخددتا بکرتا و اصویلا سباو بیگا دیتا نستلشی ازڑی کسی را شروع کردی قل ورطو آیا اے پیغمبر انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا سے خبرنا ردستاسو کسی انزلہ اللذی نازل کړی دی هغه الله دی قران درچا نازل کړی قران پاک در نازل کړی دی هغه الله تعالی یعلم چې هغه کوي اسر په پټو خبرو باندې په سماوات یعلم کوي اسر په پټو خبرو باندې په سماوات دی اسمانونو کې ولارض او بزمکه کې انه یقینا الله تعالی کان دی غفور الرحیم بخنا کون کی اور رحم کون کی اللہ رب العزت تعالی بخنا کی اور رحم